أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. دا سورة بقره پا اولو 15 آیاتونو کی داغ خالص مخلص مومنانو صفتنا بیان شوی دی چه په ظاهر او باطن کې مومنانو. بیا دو آیاتونو کې دا هغه کافرانو بیان وشو چې هغوی په ظاهر او باطن دواړه کافران دي، په زړه او په خولې دواړو سره کافران دي. ورپسې 14 آیاتونو کې د هغې خلکو بیان دی چې د څه مصلحت یا د څه دباو او د یری د وجې نه اسلام په ژبه خو منه خو په زړه یې نه منه. داسې خلکو ته د شریعت په اصطلاح کې منافقان ویلی شي. منافق دیتا وی چه ان یعترف بلسانه بالایمان ویقر به وینکره بقلبه ویصبح على حال ویمسی على غیرها. تفسیر خازن لکھی ان یعترف بلسانه بالایمان، منافق هغه دی چې په ژبه د ایمان اقرار او اعتراف کوي. وینکره بقلبه او په زړه ترې نه انکار کوي. ویصبح على حال ویمسی على غیرها، او د سحر په یو حال کې ماښام په بل حال کې. دغه رنګ منافق هغه چاته ویلی شي چې څوک اظهار د خیر کوي او په زړه کې شر وي. ابن کثیر تفسیر لیکي النفاق اظهار الخیر و اصرار الشر. اظهار د خیر کوي او پټ په زړه کې شر ساتي. د منافقانو صفتونه قرآن مجید کې چې راغلي دي هغه مدني صورتونو کې دي. دا ځکه چې په مکه مکرمه کې نفاق نو، منافقان نو، بلکې الته داسې خلکو چې په ظاهر کې به د کفارو د زور او غلبې د وجې نه د ایمان اظهار نشو کولی، خو په زړه کې به مؤمن و. مکه کې بعضې به داسې و چې زړه کې به مؤمن و خو ښکاره به ایمان د کافرو د یرو نشو ویلی. نو د منافقانو صفتونه مدني صورتونو کې راغلي. البته کله داسې وي چې ټول صورت خو مکي وي خو څه بعضې حصه پکې مدني وي، نو په هغه حصه کې د منافقانو ذکر راغلی دی. پیغمبر علیہ السلام چې مدینه منورې ته هجرت وکړ نو الته د انصارو دوه ډلې وي، یو اوس او بل خزرج.
چې په جاهلیت کې د بتانو عبادت کو لکه د عربو د مشرکانو په شان او د یهودیانو هم درې قبیلې وي یو ته به بنو قینقاع وي دویم بنو نذیر او دریم بنو قریظه د بنو قینقاع او بنو نذیر د خزرج سره او د بنو قریظه د اوس سره دوستانه تعلقات د اوس او خزرج نه خوش قسمت خلکو ایمانونه راوړل او په یهودیانو کې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ غوندې سلګو کسانو اسلام قبول کړ تر دغه وخت پورې لا هم نفاق نو ځکه چې مؤمنانو د پاره لا داسې شان او شوکت نو چې یره کېدی شوه خو هر کله چې د بدر عظیم الشان واقعه پیښه شوه چې په هغې کې د الله پاک د طرف نه اسلام او اهل اسلام تلوی شان او عزت ورکړی شو نو عبدالله ابن ابی ابن سلول چې دی د خزرج قبیلې نه و او د مدینې منورې خلکو د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه لږ غوندې مخکې په مدینه منوره کې دته بادشاهي حکومت ورکو د مدینې خلکو عبدالله ابن ابی ابن سلول د مدینې بادشاه جوړو فیصله یې کړې وه دی د اوس او د خزرج د دواړو ډلو رئیس جوړېده خو چې کله پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته تشریف راوړو نو دی عبدالله ابن ابی ابن سلول د مشري ختمه شوله او پیغمبر علیه السلام ته بس مشري ټوله حواله شوله نو د دې سړي په زړه کې اسلام او اهل اسلام سره حسد پیدا شو نو د بدر د واقع نه پس دو ویل چې اسلام خو مخپړوان دی روان دی نو د په اسلام کې منافقانه طور باندې خپل اعلان وکړ چې زه مسلمان یم بیا د ده په طریقه باندې نور خلق داسې و چې هغه را روان شو په ظاهر اسلام کې داخل شو او په دې طریقه د اهل کتابو نه بعضې کسان منافقانه طور باندې اسلام کې داخل شو نو دا یو جماعت تیار شو د منافقانو یو ډله تیاره شوله د بعضې مصلحتونو په وجه د اسلام د قوت او شان شوکت او دباو او د یرې د وجې نه اسلام کې داخل شو او زړه کې اسلام نو او پیغمبر علیه السلام و مسلمانانو سره بغض او حسد ساته بیا رستو دی خلکو د منافقانو اسلام ته او مسلمانانو ته او پیغمبر علیه السلام ته ډېر تکلیفونه او ضررونه رسول او پورا منظم طریقې سره کوشش یې کو نو دا ډله هم د مخکې په شان کافرانو خو د دې ډلې د مخکې ډلې نه ضرر زیات و د مخکې ډله خو سوچه کافر و ښکاره به یې من کافران یو نو هغې نه خو ځان بچ کول اسان و ځکه ظاهر او باطن یو شان کافر و او دوی په ظاهره مسلمان او پټ کافر نو د دوی د ضرر نه بچ کېدل مسلمانانو ته آسان نو لکه دا په مسلمانانو کې ګډ وډ شریک بو د مسلمانانو هر قسمه راز نه به خبرېدل یو ځای ناسته پاسته په وجه باندې مسلمانانو د دوی هغه خباستونه هغه ښکاره کولی نه شو بیانولی نه شو د دوی مثال د لستوڼي د مارو ضرر یې زیات
او ځان ساتل پې نه مشکل نو ځکه الله پاک دلته د ښکاره کافرانو بیان صرف په 2 آیاتونو کې وکړو او د منافقانو بیان یې په 14 آیاتونو کې وکړو ورسره د دوی 2 مثالونه هم بیان کړئ چې مؤمنان ترنه ښه هوښیار شي او د ضرر نه ځان بچ کړي منافقان 2 قسمه دي یو اعتقادي منافق دی چې عقیده خراب وي په ظاهره کلمه وي د اسلام مدعی وي خو د اسلام د بنیادی عقیدونه د عقیدې نه منافقانه انداز کې منکر وي او یا د مکمل دین اسلام نه په باطن کې منکر وي نو د دې قسمه منافق سزا د ښکاره کافر نه زیاته ده او د ده په باره کې الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بېشک منافقان د ټولو نه لاندې طبقه د اور کې وی پښتانه چې ورته اتشین وی اتشین کې وی دویم قسم منافق هغه دی چې د عقیدې په لحاظ خو مسلمان وي او د اسلام ټولې بنیادی عقیدې د زړه نه مني خو په عمل کې د منافقانو په شان وي یعنی د منافقانو بعضې عادتونه او عملونه چې د اسلام د تعلیماتو نه مخالف وو نو دې هغې عملونو کې څه عمل کوي نو پیغمبر علیه السلام د هغې عملونو نشاندهی په مختلفو احادیثو کې کړې ده نو چې څوک هغه عملونه کوي نو هغه د عمل په اعتبار سره منافق دی یعنی دی خو مسلمان خو عمل د منافقانو دی نو دا قسم منافق کافر نه دی البته غټ ګناهګار دی د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د وحی سلسله ختم شوه نو دا قسمه منافقان په ظاهره مسلمانان دي په ټولو ضروریاتو د دین باندې عقیده لري نو د دې په باره کې په ظاهره د مسلمانۍ فیصله کیدی شي او قطعي طور باندې د اعتقادي منافق حکم پې نشي کېدی ځکه عقیده د زړه شی دی او د زړه حال پټ دی موږ دا نشو ویلی چې دا اعتقادي منافق دی البته که د عمل نه معلومیږي نو عملی منافق ویلی شي اعتقادي منافق په وحی معلومیږي او پیغمبر علیه السلام وفات شو د وحی سلسله بند شو دا منافق شو د منافق سره نږدې یو بله طبقه ده چې هغې ته زندیق وایي دا زندیقان څنګه دي که څوک داسي چې په خوله باندې خو دعوا د اسلام کوي او د اسلام د عقیدو او حکمونو په باره کې په قرآن مجید او احادیثو کې راغلي الفاظ په خپل حالت برقرار ساتي خو د هغې په معنو کې داسې فاسد او غلط تعویل کوي چې د هغې په ذریعه د هغه شرعي عقیدې او حکم هغه حقیقت او حیثیت بدلیږي کم چې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو او د امت د بزرگانو نه مسلسل او متواتر را روان دي او امت په هغې اجماع کړي وي لکه د مثال په طور داسې وایي چې قرآن حق دی او په قرآن کې د جنت او د دوزخ ذکر هم حق دی او دا بندوي مراد د جنت نه هغه خوشحالي ده چې انسان ته په سبب د خو صفتونو اختیارولو سره حاصلېږي په دنیا کې آخرت کې چې کوم جنت دی هغه نه مني او په قرآن کې چې کوم جنت ذکر کېږي نو د هغې نه مراد دا دی چې د خو صفتونو په وجه باندې کومه خوشحالي بنده ته دنیا کې حاصل بس دقه جنت دی او د آخرت جنت نه مني او د دوزخ نه وی څه مراد دی وی هغه پیمانی
چې په سبب د خرابو خویونو عادتونو بنده ته حاصلیږي وی دغه ته دوزخ وی نه دی وی نه جنت شته او نه دوزخ شته وی دا خو په دنیا کې د خو صفتونو په وجه خوشحالي حاصله شو جنت او د بدو صفتونو په وجه باندې خفقان حاصل شو دا دوزخ وی قرآن منم او قرآن کې جنت او دوزخ هم منم خو دقه مطلب دی دې ته زنديق وی دې ځان ته مسلمان وی خدا سړی زنديق یا دې سړی ته د مانزه خبره چې وکي نو دی وی منم قرآن حق دی اقیم الصلاة پکشتا او د صلات نه مطلق دعا خشوع خضوع او عاجزی بس دقت نه مراد دی او دا باقاعده چې مسلمانان منځونه کوي وی دا ته نه مراد نه دی منځ منم خو د منځ مطلب عاجزی کول او دعا کول پنځ وخت منځ نه مني یا زکات څه ته وی زکات خو په عربی کې پاکوالی ته وی دا صاحب نصاب چې کوم زکات ورکي پیسې ورکي وی دا ته نه مراد نه دی نو دا سړی زنديق دې په خپل فاسد او غلط تعویل باندې د یو قطعی او ثابت شوی شرعي حکم نه انکار کوي دا رنګ دې د عذاب قبر نه انکار کوي منکر نکیر سوال کوي قبر کې دا غي نه انکار کوي پولیس ورات نه انکار کوي حساب کتاب نے انکار کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پبارکی وی چی وی جنتیان ندی یا دا ختم نبوت دا عقیدین منکر وی یا دا پیغمبر علیہ السلام احادیثنا منکر وی یا دا عصمت انبیانا منکر وی پیغمبرانو باندے دا گناہگارے دو خبرې کوي چې پیغمبران ګناهګار دي یا عیسی علیہ السلام اسمان ته د خطونه دی منکر وي اخره زمانه کې بیا دنیا ته د راتلو نه منکر وي یا یو شرعي حکم سپک ګڼي او دارنګ د پیغمبر علیہ السلام یا د نورو پیغمبرانو په باره کې ګستاخي کوي او چې کله عالمان رونیسي چې دا خبره خو غلطه ده نو دی ولا بیا رنگ رنگ تعویلونه شروع کی او ځان د کفر نه بچ کی نو داسې قسم خلکو ته د قرآن په ژبه کې ملحد وی ملحد حمیم سجدہ آیت نمبر 40 کے اللہ فرمائی ان الذين يلحدون في آیاتنا اغا خلق کہ الحاد او کجروی کئی زمن پا آیاتنو کی لا یخفون علینا دی پا من بانی پٹ ندی خدایوی زمان پٹ ندی افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی آمنا آیا اغا سوک چه دوزخ کے اچولی شی اغا بہتر دی او که اغا کس چه منتا پا امن را دی یوم القیامت قیامت اعملوا ما شئتم انہو بما تعملون بصیر چه سا کوئے اغا کوئے اللہ پا اغا عملون چه تاسوی کوئے لیدون کی دی نو قرآن کے وطا ملحد ہوئی او پا احادیثو کے وطا زندیق ہوئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما ذا پیغمبر علیہ السلام نا اوریدلی دی فرمایلی سيكون في هذه الامه فسخ مسخ پدی امت کے بمسخ ہوئی شکل بدلیدل بوی الا وذلك في المكذبين بالقدر خبردار شداب اغا کسی چې د تقدیر نه انکار کوي او تکذیب کوي الزندیقیہ دا زندیقان دی اکفار الملحدین کتاب کے علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ لکھی او کنز العمال کتاب کے ہم یو حدیث مبارک راغلے دی پیغمبر علیہ السلام پخپل امت کے یو دا سے قوم دراتلو پیشنگوئی کڑی را چې اغوی به د یهود و نصواراو پشان کفر کوي
دا اللہ کتاب بلولی پا قرآن باندے دا ایمان روڑلو دعوا هم با کئی اداغی نپس با کفر هم کئی اگو دا حدیث دے پا کدا الفاظ راغیلی اولائکا زنادقت هذه الامہ دق کسان دا دی امت زندیقان دی نو دا زندیق هم پا حقیقت کے منافق وی اگر که دیکھ پل کفر و بیدینی نخکارا کئی اوزان پا مسلمانانو کی عصابی دا دا باطنی خباست دیر زیادی او مسلمانانو تا دا دا ضرر دخکارا کافر نا دیر زیادی دا دے خلق نورم دیر خباستو ندی بے حد زیاد دا زندیق او دا منافق پمنس کے دا فرق اکفار الملحدین کی علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ اکفار الملحدین کتاب کی کرے رہی ومن الناس بعض خلقنا من اغسوگری یقولو چوائی آمنا من ایمان روڑے رے باللہ پا اللہ پاک باندے وبالیوم الآخر او پروز دا آخرتم ایمان روڑے رے وما هم بمؤمنین حال داری چدوی ایماندار نری دے آیات کے اللہ پاک دا منافقان تش پا خلے باندے پا اللہ تعالی او پا آخرت ایمان روڑو دعوی ذکر کرا او بیا اللہ دا دے دعوی ردو کو کہ دوی دا اللہ دا طرفنا پا اللہ تعالی باندے او پا رد قیامت باندے دا ایمان لرلو دعوی صرف دا جب پسر کئی او پا حقیقت کی دوی پا اللہ او پا رد دا آخرت ایمان لرون کی ندی دا دعوی دا دوی پا حقیقت مبنی ندا دوی دروغ جن دی دلتا یو سوال دا پیدا کی کہ منافقان خو پا ظاہر کی او پا خلا باندے طول دن باندے دا ایمان لرلو داو کولا لیکن چیزوی دا مسلمانانو پا ڈلکی پا ظاہر کے زان شمیرو او دا مسلمانانو پا سب کے دا زان شاملولو دا پارا دا ضروری وا چی پا طول دن باندے مکمل ایمان اولری نو دلتا دا دوی پا دعوی کے صرف دا دو عقیدو ایمان باللہ او ایمان بالیوم الاخر ذکر ولی شوی دی دا دے سوال نے جواب داری کہ پا اسلامی عقیدو کے دی دو عقیدو تا دیر زیاد اہمیت و عظمت حاصل لی لیکن چھ سوک پا اللہ تعالیٰ باندے دا ایمان لرلو دعوی کئی ظاہر خبر دا کہ پا اللہ تعالیٰ باندے با ایمان پا آغی طریقہ روڑی کہ سنگا اللہ تعالیٰ غواری او سنگا چھ دا اللہ تعالیٰ ذات سر مناسب بھی او دا آغا پا کتابونو باندے او طول رسولانو باندے او طول احکام و شرائعو باندے با ایمان لری او پا دنیا کے بعد اللہ تعالیٰ دا مرضیات و مطابق زندگی تیرئی او دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا منشوی سیزونا نا با زان ساتی ذکر چھ دے بندہ با دا عقیدی او دا بے یقینی چھ دا اللہ تا پیش کے گم حساب کتاب برا سر کی گی نو پنے کو اعمالو برا تا خبت لا او پا بدو اعمالو برا تا سزا ملاوی نو پا ایمان باللہ کے اشارہ شوی دا دی خبرتا کہ پا زندگی کی چھ دا خدای دا طرف نکم احکام و ہدایات بندگانو ترازی نو پا اغیطول زمن ایمان دی او پا ایمان بالآخرت کی دیتا اشارہ دا کہ پا آخرت کی سپی خیگی او دا دنیا پا جن کی شو اعمالو باندے جزا او سزا ملاوی دو باندے زمن ایمان دی ظاہر رچ دا طول دا پیغمبر علیہ السلام دا تعلیم نا بغیر نشی معلومی دی ذکر چھ دا حواس و دا عقل پا ذریعہ دا اللہ مرضیات و نامرضیات او دا آخرت خبر نشی معلومی دی لہذا دا ایمان باللہ او بالیوم الاخر پا زمن کی ایمان بالرسول عمراغی نو گویا چھ دوی دا دعوو لرلے چھ زمن پا اللہ
او د آخرت پر ورځ او د الله په پیغمبر په محمد رسول الله باندې ایمان دی. او دا دعوه شامله شو په ټول دین باندې ایمان راوړل ته. نو د ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر د دعوی سره د دوی د ایمان بالرسول دعوه هم راغله. دې خبره کې دوی دروغجن دي، په پیغمبر علیه السلام کله ایمان راوړل. دا منافقان په دې دعوه کې دروغجن دي چې موږ په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړل. سورة منافقون کې د دوی خبره الله ذکر کړې ده. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. چې کله تا ته دا منافقان راشي نو دوی درته وایي چې موږ شهادت کوو چې ته د الله رسول یې. والله يعلم انك لرسوله. الله ته علم دی چې ته د الله رسول یې. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله گوی کوي چې منافقان دروغجن دي. نو الله تعالی د دوی رد وکړو چې وما هم بمؤمنین، دوی ایماندار نه دي. او دې کې بل سوال دی، دا یهودیان چې نو دوی خو په الله ایمان لرو او د آخرت عقیده هم یهودیان لري په خپل تورات کې. نو دا منافقان اکثریت یهودیانو او په الله او په قیامت د دوی ایمان لرلو عقیده وا. او څه خلک داسې چې یهود نو چې یهود نه دي، ناغوی په څه داسې طریقه الله او آخرت منه. نو دوی وی آمنا بالله و بالیوم الاخر، او خدای وی دا دروغجن دي، ایمان نه لري. دا خو دوی د عقیدې سره برابر دي. نو ولې خدای پاک وی چې دی ایماندار نه دي او دی دروغجن دي؟ نو د دې جواب دا دی چې د خپل مزاج او خپل خواهش مطابق الله منل او ورځ د آخرت منل د الله پنیز منل نه حسابېږي چې ته د خپل مزاج مطابق منل کې، بلکې د الله پنیز هغه ایمان بالله او بالیوم الاخر معتبر دی کوم چې د الله د ښودلو شوو صفاتو د پیغمبر علیه السلام او د قرآن مجید د طرف نه ښودلې شوو صفاتو حالات او هدایاتو مطابق وي. او دا قسم ایمان د دوی نو، بلکې د الله سره به شرکم کو. عزیر علیہ السلام به د خدای زویم ګڼو او د آخرت په باره کې به دا عقیده لرله چې موږ د پیغمبرانو بچیو او د شمیر یو څو ورځې به م دوزخ کې واچي، بیا جنت زموږ دی، هیڅ عذاب برابانې نه. نو دا قسم عقیده لرله. نو خدای وی دا عقیده دې سمه نه ده. او بل دا چې دوی وی آمنا بالله، من ایمان راوړی دی په الله او والیوم الاخر او په آخرت باندې م راوړی دی. نو ایمان بالله چې بنده یوازې لا اله الا الله ټول عمر وی او محمد رسول الله ورسره نی ویلی، الله یې دغه ایمان نه اخلي. صرف لا اله الا الله چې دا عقیده لري او د محمد رسول الله عقیده دی ورسره نی، الله وی یوازې په ما ایمان نه راوړه، دا ایمان دې نه منم تر څو چې محبوب را سره ونه مني. هغه ایمان به دې منلی شي چې الله او رسول الله دواړه ومني، او چې یوازې الله مني او رسول الله نه مني نو الله وی نه اخلم ستا ایمان سنبالې کا. اوس دوی پر خپله دعوه کې چې ایمان بالله یادی، دی دوکباز دی. یخادعون الله والذین آمنوا، دوی دوکه ورکوي الله لرا، والذین آمنوا او هغې خلکو لا چې ایمان یې راوړی دی. وما يخدعون الا انفسهم، دوی دوکه نه ورکوي مگر خپلو ځانونو ته. وما یشعرون، او دوی نه پوهېږي. منافقان نو د طرف نه دا معامله اختیارول چې په ظاهر کې د ایمان او د اسلام دعوی کوي او په باطن کې انکار او مخالفت کوي، او دا خیال کوي چې په ظاهر کې دا ایمان په دې دعوی سره موږ د مؤمنانو طرف د جنگ جګړو نه بچ شو.
د سزا د تکلیف نه به بچ شو او دنیایي فایدې به راته راشي لکه مال غنیمت کې به حصه راکړي مسلمانانو سره به شریک شي او مال جان به محفوظ شي نو دوی په داسې معامله کوي لکه چې دوی الله له دوکه ورکوي او مؤمنانو له دوکه ورکوي د څه مصلحت په وجه دوی دا کار کوي نو دوی دوکه ورکوي نو دوکه داسې بنده ته ورکړی کېږي چې د پوره حالاتو نه خبر نی نو څوک وله دوکه ورکړي نو الله له څنګه دوکه ورکړي الله د پوره حالاتو نه خبر دی نو الله له خو دوکه نه ورکېږي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء نو دوی پیغمبر علیہ السلام له دوکه ورکوي یخادعون رسول الله دوی دوکه ورکوي رسول د الله لره نو بیا دا رسول لفظ دی دی که حذف شو نو د دې دا مطلب شو چې دوی پیغمبر علیہ السلام له دوکه ورکوي خو پیغمبر علیہ السلام ته دوکه ورکول داسې دي لکه الله ته دوکه ورکول دې دی که د پیغمبر علیہ السلام عظمت ښکاره کېږي چې پیغمبر علیہ السلام له دوکه ورکول داسې دي لکه الله ته دوکه ورکول یو مثال داسې دی لکه د حکومت یو نمایندهی او هغه له د عوام دوکه ورکي نو خلک وي د فلاني حکومت له دوکه ورکړه نو د حکومت یو نماینده له دوکه ورکړي نو خلک وي حکومت له دوکه ورکړه نو دا پیغمبر علیہ السلام د الله نماینده دی الله حاکم اعلی او پیغمبر دا د الله نماینده او خلیفہ نو دته دوکه ورکول داسې دي لکه الله ته دوکه ورکول او بعض عالمان وی دې دی که ذکر د الله صرف د تحسین د کلام دپاره دا کلام پې خشته شي معالم التنزیل تفسیر لیکي وقیل ذکر الله ها هنا تحسین والمقصود بالمخادعة الذين آمنوا مقصد دې دی کېدای چې دوی مؤمنانو له دوکه ورکوي او بعض مفسرین وی دوی د جهالت د وجې نه دا خیال کوي چې ګنې موږ الله له دوکه ورکړه دا منافقان د خپل جهالت د وجې نه د خپل جهالت د وجې نه دا خیال کوي چې ګنې موږ الله له دوکه ورکړه بیا دا معنا شوه چې دوی د خپل خیال مطابق الله ته دوکه ورکوي یخادعون الله فی زعمهم دوی خیال کوي چې الله له دوکه ورکړه نو الله به دوی له د دوی د دې دوکې سزا ورکوي سورۃ النساء کې الله فرمایي یخادعون الله وهو خادعهم دوی الله له دوکه ورکوي الله دوی له دوکه ورکوي یعنی الله دوی له د دوی د دوکې سزا ورکوي د دوی د دوکې سزا الله دوی له ورکړه وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون دوی دوکه نه ورکوي مگر خپلو ځانونو له نو حکم شرعي کې که یو سړی دوکې کوي نو هغه ځان دوکه کوي لکه یو سړی و نو هغه زکات پې جمع شو ډېر زکات پې راغی یا پیسو ته وکتل دا دونه ډېرې به زه ورکوم اورېږه وي یو چل کوم نو د زکات نغدې پیسې په منګي کې واچولې او د پاسه پې غنم واچولې د هغه منګي جومات ته یوړو او ملا صاحب ته وی چې ملا صاحب راشه د منګي او په دې کې چې کوم زکات دی نو دا ټول واخله قبول کړه
دې منګي کې مې زکات راوړلې دا قبول کا اوس النوې چې په دې منګي ویخ کې روپې هم د زکات دي وې دې کې منګي کې مې زکات راوړلې دا زکات ټول قبول کا مولا صاحب غریبو نو بس هغه واخیسته منګي چې قبول یې که نه دی ورته وایي چې ملا صاحب دا خو ستا د ژرندې یوه خولم نه کېږي او څه به دا ژرندې له وړې خوښه دې نه ده چې دا منګې سره د دې زکات ټول تا نه په 100 روپۍ واخلمه هغه وایي چې خو د 100 روپو غنم هم نشته دی او دې پې 100 راکړي وایي ډېره ښه ده واخله هغه منګې یې وله ورکړه او 100 روپۍ واغشتې کور ته راغې ښځې ته وایي ملا له مې هم دوکه ورکړه او خدای له مې هم دوکه ورکړه نه ته ملا له کوم ځای دوکه ورکړه او خدای له کوم ځای دوکه ځان له دوکه ورکړله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ځان له دوکه ورکړله نو دې منافقانو چې تش په خولي ایمان یادو چې په الله مې ایمان دی او د قیامت په ورځ مې ایمان دی او دی وی چې د مسلمان د گزاره بد شومه او چې مال غنیمت راغی نو مال هم پکې سره کړله نو دا مسلمانان مې دوکه وکړل نو مسلمان دې نه دې دوکه کړی ځان دې دوکه کړ مثال یې داسې دی لکه یو ډېر خطرناک مریض دی او چا په چل ول باندې ډاکټر له بوته ډاکټر له نه ته چې ډاکټر له بوته نو وی ډاکټر صاحب دنه تپوس پوښتنه وکړه دا بیماري ولا معلومه که علاج ولا وکړه ډاکټر والا زړه کته وی زړه دې څنګه بالکل ټیک ټاک دی او کور به چغه والے زړه مې خوږېږي بالکل ټیک ټاک ټوخې کې وی نه ټوخې نه کومه بریخونه دې شته نه خېمه او چې کم تپوس کوي نو دی وی خېمه نو ډاکټر کته خو جک جوړې وی خاندې او وی د خپلوانو په زور راوستم چې خو جوړې ما بار راووته وی ډاکټر مې دله دوکه کو که نه وی تاسو خو چې دا ډېر قابل ډاکټر څنګه مې دله دوکه کو نو ډاکټر یې دوکه که که ځان یې دوکه که لږې ورځې پس به سټ وټ شي که ډاکټر ته خپله بیماري خولې وه هغه به مناسب علاج وله کړی او جوړ شو ده ورته یې زه جوړ یم نو هغه هم زه جوړ یې زه لاړ شم نو ځان یې دوکه که ډاکټر یې نه دی دوکه کړی ومن الناس بعض د خلقنا من اغسوک دی یقول آمنا چی دی وی من ایمان روڑی دی باللہ پا اللہ پاک باندے و بالیوم الاخر و پر وزد آخرت من ایمان روڑی دی وما هم بمؤمنین حال داری چی دی ایمان دارن دی یخادعون اللہ دوی دوکه ورکی الله لره پخپل خیال کې یا دوی دوکه ورکی رسول الله لره پخپل خیال کې والذین آمنوا او اغه خلق ته دوکه ورکی چې ایمان وروړي وما يخدعون الا انفسهم دوی دوکه نه ورکی مگر خپل ځانونو ته وما يشعرون او دوی پویږي نه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين